بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب التیمم قول اللہ تعالی فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ۔ طہارت باب کے او دس غسل دارنگی داغی چکم بنیادی سزنو حیض وغیرہ داغی تذکر وشوا وہ دا تیمم ذکر کئی۔ تیمم یمما یہ مم تینا ماخوذ لفظ دے۔ تیمم قصد کولو دوئی لفظی معنی قصد کولی۔ اور شریعت کے دین کے جو ورته اصطلاح وایو اصطلاح کے تیمم دے تو وہی چې سړی د طهارت پنیت باندې خاور مسکی او بیا هغه مسی والا لاسونه مخ باندې یا په لاسو باندې وګرځي دا د تیمم وایي۔ هرې مسې ته تیمم نه وایي بلکہ طہارت پہ ارادہ باندھے چکم لاس منگا خور سر ٹچ کری دی نو آغا لاس تا طہارت پنیت پاندے گردول دیتا وہی تیمم۔ قرآن مجید دا تیمم آیتنا دو آئے لکلی دی، سورۃ النساء کے اور سورۃ المائدہ کے۔ قرآن اگے سر داودس حکم کړی ہے۔ سوال لائے کہ قرآن و حدیث کے آیا داشتہ چرتگے چکلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے منصفرد شو پا مکہ مکرمہ کے او دس حکمو کنو اے سوال لے لیکن آیتونا ہو کارا ہے جب دوارا سورتونا نساء و مائدہ ہجرت نرست نازل شوی ہے۔ دا یو سوال لے دا خلق کئی دا علماء چکم یہ شے پری دینا ہر شے اغی جمع کئی اور دیر وضاحت سر لی۔ ابن عبدالبر مشہور نم دے جو مشہور محدث موطا امام مالک مائے دو شرح دی، یو تا استذکار ہوئی یو تا تمہید ہوئی۔ پر یہ تمہید کے خلق وی داول دو شرحی دی اور یو محدث ول دو شرحی کی دی کتاب۔ ابن العربی ہم دو موطا دو شرحی کی دی دا چکم خلق نہ پوئی گی اعتراض ہمیشہ سڑے گی چاہ نہ پوئی چکم سڑے پوئی گی اگر اعتراض نہ گئی تو نہ پوئیتیا بنیاد اعتراض کی۔ تمہید کے دا کوشش دارے کہ دا حدیث تجزیہ دا محدثینو دا آراء مطابق ہوگی اور داریں گے دا حدیث شواہد اور داغے دا اسانید نہ بحث ہوگی۔ پدے وجہ دا تمہید نوں دے التمہید لما فی الموطا دا موطا نہ دے موطا التمہید لما فی الموطا من المعانی والاسانید۔ یو دا حدیث فقہی فقہ الحدیث مداغے دا پادی لکل الاستذکار چپائے کہ دا علماء امصار مذاہب نقل گئے کل عالم کے جو زمر خلقو فقہی آرادی نغے پائے کتاب کی لکلی مدادوالا کتابوں نے ڈیر اہم دی محدثانہ نقطہ نگاہ سرا تمہید اور دا فقہا نقطہ نظر سرا استذکار مدوالا ضروری خدا کم سوال جو منگ پورتکو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دا موز حکم ہو تو آیا دا دس حکم چرتا معلوم ہو تو دا جواب دے گئی 58 صفحہ جل 8 کی دے وئی کہ ان الوضوء قد کان لازما لهم قبل نزول آیت دا کم آیت کریمہ چھ مسمنگوائیو تو سورۃ النساء یا دا سورۃ المائدہ تا دے دا نازلے دو نمخ کے او دس لازم ہو اور پاگے طریقہ سنگ چوس منگو
پاغه طریقو څنګه چې اوس مونږ کوو. ادا دې سوې معلوم انه معلوم عند جميع اهل السير. دا د کتابونو دا قرآن کې تقابل نه کړه ډېر ضروری دی. فتح الباری کې چا سره بدل ته هغه وګوري هغه د ابن عبد البر حواله ورکړی دا هغه لیکلی چې کما انه معلوم عند جميع اهل المغازي. اسیر پر مغازی لیکلې او چې ته دا جمله ورکې په شامله کې بیا ونه ملوي دا یک چینجن سره وایي چې ورته ناشتي بس چې دا معلوم کو څومره کتابونو چې حواله لیکلې دا مثلا عینی لیکلې دا یا نووي لیکلې دا یا بل لیکلې دا یا بل لیکلې دا د ابن عبد البر حواله سره نو ټولو د اهل السیر په د اهل المغازی لیکلې غلط نه ده خو دې زمانه کې یو سره شامله کې سرچ کی او هغه د اهل المغازی اهل السیر په د اهل المغازی ولګي نو ښکارا سرچ ونهږي نتیجه ورته چې لم یوجد حالت موجود ہے. دا ما تجربه شوه ده پدې کې تیسه سراحي د وار نه چې مونږ ګورو په یو صفحه کې او چې لس حوالی نه هوته به لري چې لم یوجد ایو به لري چې دا مونږ ده او چې دا وګورم نه ټوله موجود دي و دې نه پته لګيږي چې د آله باوجود هم خلق نه کوي. اگر آپ آله نه ده دا اصل کې د انسان کوپړای کې د نسب را دي تر هغه نه معلومیږي ځکه چې لیپټاپ یا کمپیوټر خو تاسو څه نشي کولای ما سوا د هغه نه چې تاسو کې او شی فیټ کړي صحیح نه وي دا درځي صحیح نه تاسو فیټ کړي نو واسه یو بکس نه خلک ګرځي را ګرځي دا لویه مسله ده. زمانه په خانه دا یو مزاج جوړ شوی دی چې زه د کتابونو حواله ټیلیکوم چې هغه سلی کړي د سلی کړي نو پای ګډه دا څه کمه روزي چې دا غي پته لګي چې اصل شی 100 ورسو جوړ شو. تو دې لګي امام ابن عبد البر ته دې اورګي مختصر کتاب دی جامع بیان العلم وفضله. دا ډېر اهم کتاب دی کوم کسانو چې عربي ورزي دا دې وګوري دا کتاب او دې اردو راغلی دا اداره اسلامیات والو ډېر مخ کې یو جل کې اردو کړي وا او خنوا دویم اردو معنی لیدل صحیح ټرو اردو پکار درته چې کتاب کې کمه نه کړي دا ډېر د کار کتاب ته جامع بیان العلم وفضله. دا سره دې چې د حنبلی دی مالکی دی لیکن دې د امام ابو حنیفه رحم الله ډېر احترام کوي. اختلاف خپل نه احترام جدا چیز ده. الانتقاء پنوم د یو کتاب دی چې پای کې دو فقهای ثلاثه تذکرہ ده په پای کې د امام حنیفه د اجتهاد اصول خودل کتابونه چې دا صحیح پیدا کول وګړي لایبرری وړي خو چې پای کې سونه صحیح موجود دي. بعض خلک یې جماعت عمل لایبرری ور سره ہوتا ہے اردو کتابونه په څوک سره انس پیدا نشته یو الماره کتابونه دي خو چې هغه اوریجنل سورسز دي او د کار کتابونه. انه معلوم عند جميع اهل السير ان النبي صلى الله عليه وسلم منذ افترضت عليه الصلاه بمكه لم يصلي الا بوضوء. اهل سیر پر متفق دي دې تعلق سیرت سره ده. اهل سیر پر متفق دي چې د کله نه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مکه مکرمه کې منځ فرض شوی دی او دا هغه ټیم نه هغه او داس کو اس منځه به او داسه کې نه دی کړی مثل وضوءنا اليوم لکه کم او داس چې مونږ نن کو نو دک شانته او داسه کو دا رقم نه معلومه شوی دا سوال لګره چې وحی نه راغلی حدیث کیم نشته دی چې ما ته الله دا سے حکم چې دا سے ودسو نو ښکارا چې مشرکین مکه هغه کې دین د ابراهیم علیه السلام موجود او هغه ومنس کو او دا هغه مون نمخ کې باغی او داس کو په دې وجه باندې قران مجید چې کوم ځای کې تنقید کوي ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی
يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. دا موږ گزار څوک دی؟ دا صورت خو مکی ده، هجرت نه مخکې نازل شوی ده. او چې کله هجرت نه مخکې نازل شو نو چې کوم خلکو مونځ کو نو هغې ته ویل ویلی دي. نو مکه کې څوک مشرکانو کنه صحابو ته ویلي چې ویل للمصلين، مشرکانو کې مونځ وو. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ لکلی دی حجت اللہ کی کانت فیہم الصلاة، مشرکین و مونځ کو اللہ لبے کو قبلے تبے مخ کو دین ابراہیمی پہ کی موجود اور رسمن. بیاوی چ وہذا ما لا یجهله عالم ولا يدفعه الا معاند. تدی سن کزان نا پوی غنی کنا نا عالم نہیں، اور یو سڑے کہ دیتے بے بنیاد خبر ہوئی نا معاند دی. اندما سخت سره خبر کړه معاندین یا جاہل خلق دین انکار کولی شي، ورنہ نور علماء چې کوم دی هغه دین انکار نه کوي. په دې مطمئن دي چې او رسول الله صلی الله علیه وسلم سمون به ودسای کې نه کړي. او چې کله بنی آدم او دس نشي کوله یا لامبل نشي نو دی به تیمم کوي که نه کوي؟ کوي به تیمم. دا جدا خبر ده چې د بای صحابه کرامو رائے دا چې نه تیمم د غسل لپاره کافی نه ده. دا شته د یو دو صحابه کرامو رائے، لیکن دیتا اجتہادی مسئلہ ہوئی. فکر قرآن مجید الفاظ چکم دی اغداری چی فلم تجدو مان فتیممو سعیدا طیبا فامسحو بوجوہکم و ایدیکم منہو. دا مغالطہ ہو لگی کلا کلا خلق تھا. 13 کم تا سماد عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ مغالطہ ہوئے تو دا مغالطہ ہو لگی. چکلا مغالطہ ہو لگی نو آگا اجتہاد قابل قبول نہیں. کنن سے خلق دغه واخلی او په دې بنیاد باندې غیدا وای چې نه چونکه فلان کی صحابی رائے دا لہذا مونږه موږ به پریدو د غسل په حالت کې چې کله وبني او تیمم نه کوو نو دا خلق به ګناهګاری کده اجتهاد خطا ښکار شي. جمهور امت تغیید رائے خلاف ده، د قرآن او د سنت نصوص دا غیر رائے خلاف دی، لہذا دا اجتہاد قابل قبول نہ دے. اس لگ رہا کا شنور دا خود تسلیم کرا جر صحابی اجتہاد کل کل غلط شی ناغبیا قابل اتباع نہیں. ٹھیک دا دا جرأتمو کا چودہ فلان کی امام دا فلان کے اجتہاد دا فلان کی نص خلاف دے نو لہذا مونگا احترام باوجود دانا قبلو دانا کئی سوکھا اس سوگ نہ گئی. ما تجربہ دا چې په دې دور کې اس سوگ دا نه گئی. خور ته معلومه چې دلته کې نص داره خو چونکه زما د امام رائے دا نو سوال لای چې دا خو امام دا صحابي د پاسه کړی بس زما غلطی صرف ذکر نور زما څه غلطی نشته. چې زم چې کله صحابي اجتهاد کې خطا راشي او معلومه شي چې دا غلط دی نه کې څوک اتباع نه کوي نو کہ امام پہ اجتہاد کے خطا راشی اس سے بعید نہ رہا. دیکھیں امام ہم انسان دے اور سنگ چلے صحابی شان نہ کمی گی پہ غلط اجتہاد باندھے پہ خطا اجتہاد باندھے نو داریں گے دبل چاہ شان کے ہم سکمے ناراضی نو سنگ چاہا واجب الاطاعت نہیں داریں گے دیم واجب الاطاعت نہ اور داغے مثال لسار سنت تھی. مثال زور کو مالک علم دے حکم دے دا چہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا التي الا التي اقیمت. دا کم منز دا پارا چه اذان کلی شوی دے اقامت کلی شوی دے دا غیر سوا بل منز بنگی. اسی کلا حکم دا شنو دا دا کمی تک دے چی امام دن نہیں نو تبار سنتو کا چی امام باری تو دن سنتو کا تا چاہ دے دا چالو دے. یعنی افسوس دا ہے جدار امام و حنیفہ مذہب ہم نہ معرف السنن کے مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ ہم دکلی گلی چداد امام و حنیفہ مذہب نہ رہے. داغا مذہب دائے چکہ سڑے پدی پوئی گی چیزا کور تزلیشم حالتا دو رکات سنت کولیشم اور بیا امام سرے و رکات کولیشم
نو دې کور ته لړ شي سنت تل ته وځي او بیا دراشي شرکت ته وځي او که یقیني نه وي لکه زموږ امامان خو د سهار مونځ هم په نعت راکړل کو سر کوي نو بیا دې مونځ کې شرکت وځي او دا کوم مونځ چې شوی دی د 2 رکعات سنت شوي دا دې کولی شي که نه شي کولی وایي چې نه شي کولی ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان پیش کړی دی امام حنیفه رحمه الله چې د سهار د مونځ کې د سنتو نه علاوه بل مونځ نه وي ٹھیک ہے استدلال و صحیح وي خو سوال لای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه عمل څنګه دی صحیح مسلم کې شته حدیث چې داغه یو صحابي د سحر د فرض مونږ وروسته 2 رکعات مونږ کوي هغه ته تپوس کوي بیا چې دا سکه نه ورته جواب ورغی نه ورته نه کوي یعنی حدیث تقریری سره دا ثابت ده چې د سحر د فرض مونږ وروسته د سحر سنت کې دی شي حدیث تقریری سره ثابت ده پدې باندې خلک لې دی کوي غلط چې فلان کې پدې کې منفرد دی فلان کې پدې الفاظ کے منفرد دے لیکن ثقہ دے کہ غیر ثقہ دے چې کله ثقہ دے نو اضافہ د ثقہ قابل قبول لہذا حدیث باندې څه اعتراض نشته او بل لا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل عمل کې سړي دا کوم حدیث چې دو سحر د سنت مبارک دی نو دا شان یو حدیث د مازیګر مبارک دی چې د مازیګر فرض منځو شي بیا بل منځ کی نه کی لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماسپخین 2 رکعات پاتې شوی موز د فرض موز د ادایګۍ نه وروسته پکور کې کړی دی دا حدیث هم صحیح حدیث دی او چې کله د امام حنیفه رحمه الله د اجتهاد خلاف موږ ته 2 بنیادونه ملو شو یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل عمل او یو دا هغه تصویب کوم چې صحیح مسلم کې لیکل دی نو پدې کې ما دا چاله جایز دی چې هغه اجتهاد په ځای لشي دا مسله زموږ غلطی ده غلط پدې کې نه څه د چا ګستاخی شته زب سیما او سبد امام حنیفه ګستاخی وکړو دا غلطه خبره ده استدلال پسې خلک زی دلیل پسې زی ندور مع الدلیل حیث دار دلیل لغه خلکو سره دلیل نشته ده اسه بغیر چا به لګي څه دلیل ویا پیش کول بغیر نو بهر کې اصول لا شو چې کله صحابه کرامو کې 2 صحابه اختلاف کړل پدې کې هغه له اعتبار پدې نشتا چې جمهور رائے هغه خلاف ده ته سحر د سنت مبارک د جمهور رائے جدا ده امام حنیفه رائے جدا دلته د اجتهاد خطا واضح ده پدې واضح خطا باندې وا الله رب العزت امام حنیفه له اجر ورکړي پتا راپې مجر درکې تا خطا ښکار شوګه صاحب خیال کې هغه ته پکې خطا ښکارې ده او دا اجتهاد کړل خدا پوریږي نه څه خامخا بي ده کوي فلم تجدوا مان فتيمموا صعيدا طيبا تاسو به نه مونته قران مخکې ویل چې لامستم النساء فلان 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 د لمس د نساء هغه مراد دا 2 صحابه جما ناخلی بلکې لمس لاس لګول وي خداوی دیتا د نظر اختلاف ہوئی دا لوی لوی خلقو نوشی اجتہادی خطاوی ادارش اجتہادی خطا کے گناہ نہیں اللہ پائے کہ ہم اجر ور گئی ثواب ور گئی لیکن چاہتا داغے خطا وضاحت شی نہ داغا دا پار اتباع پائے گی نشتا تاسو بو نمونتے نبیات تیممو کے قصدو کے دا پاک خورے سعیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم وایدیکم منه نو مسو کې پخپل مخونو پخپل لاسونو دا غینا ان لاس هغه پورې ټچ کې ولګوي خورې پورې سعید نه ویل قرآن چې خوره ویل دا بیا هر هغه چیز پدې کې فقها محدثین او صحابه کرام مراد اخلي چې دا غي تعلق د زمکه د جنس سره یو شی د زمکه د جنس نه دی نو پاره باندې تیمم کېدش البتہ پائے کپڑا با تیمم نہیں کی گی چاہتا سو مریض لے سندک نرابار کے آگا تا کاکا بدے تیمم ہوگا دا رزمک رجنس تا نا پائے با دولی پکاری
په کپڑا و دوړې پکاري لکه د ماشومانو بستای کا یعنی چې غرب راو بغه نو پاره بالکل تیمم کیږي نو په پاکه کپڑا وای نه کی خلک ولا پاکه کپڑا راوالي خبره مریضانو سره یو داسې چیمی د خورو چې په باندې بار بار لاس والی مګلی ناغه راغه ګردالودگی ختم شي مې شي بلې څه مزګي تیمم خو په اساس باندې کی دا بربرای چې دا اوریجنل شی وي چې تا مې انکړي خو نه کړه دا دی وخت خدای هغه شی دا ختم کړل دا بای سونه عبادت غلطی کورنو کې کیږي خلک په خیال لري چې موږ دین کار وکړو دین کار نه ډېر بیدارې ضرورت اب بدلول پکاري چې یا څه پیسې دې په خو ماته کنه مثلا لګاړه وختره کنه څه پیسې په لګیږي اویلم غواړي دې چې لاس په لاسه مګا چې ته بار بار په لاس مګی را مګی راسي دا هغه دلواله ختم شي فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه بیاوی باب حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره تاکم ذکر چې پر کې راځي د قافلې د ایثارې دو او د سیس درو کې دو تو دې باب کې محدثین ډېر زیات اختلاف دي تاریخ کې هم ډېر زیات اختلاف دی چې دا یو واقعا ده او کدا دوه واقعات دي او چې کله تاریخي اختلاف راشي دا غیر خدای چې مونږ یو حدیث باندې دې فیصله وکړو اگر چا حدیث کې ضعف شته حدیث ضعیف ہے لیکن اصول لائی کہ کلا تاریخ اور حدیث ضعیف مقابلہ راشن ترجیح مسئلہ ہو گیا حدیث لب ہو گیا اگر ضعیف یہ دا مؤرخین اور محدثین اور اختلاف را گئے ترجیح مسئلہ اور کوئی حدیث لب اور کوئی داریں گے دے اجتہاد مسئلہ رالا بل جائے کہ حدیث ضعیف رہے تو اصول سے نیچے ہو جائے کہ ضعیف حدیث موجود ہی نہیں کیا ہوتا ہے اجتہاد کا نہ اصول زگا تو یہ مسئلہ اجتہاد کہہ رہا ہے اول تک کہ یہ صریح حدیث موجود ہے اگر جدا گئے پیسنات کے ذوف ہے تو اصول لاری چخ پر اجتہاد بپرے دے اور پضعیف حدیث بانے عمل کے دے باب کے شپارس صفحے محدثین لکھ لیا تلس صفحے اسے دے جو کرے جنگو نکی چې پیدا څه شری دا مکه غاړه دا او کنه د مدینه غاړه دا هغه کې بلا شی اختلافات یو څه بل څه د دې لپاره خدای چې مونږه د المعجم الکبیر یا حواله درکو دا خبره ختم شي تاسو ته حدیث کې ویلي لګي استادانو دا څه شي تاسو دا ورو کړئ څنګه کوي ولا دا ورو کړئ تاکلې له دا ورو کړئ تا ته وایي دا څه شي سے ہوئے بس دکا دے نور ایسا نہیں ہوئی تھی بیدا چی کم دے دا مکے مدینے میں اس کے نہ دے کم چی معاجم والدی بلدان بانے کار کئی ناغی ہوئی چی دا بیدا نہ دے دا اختلاف جوڑ شے ہم پدے خبر باندھ دے چی کلے یو سیز تو خلق تاوالا کی کنا ناغی بس زان خبری ہو گئی اور چکرے یہ اسی قرآن کی یا حدیث کی ہی بیا خبر بدلی تو دے باپ کے حدیث اگر جو لگ کمزور ہے دا ماسرا المعجم الکبیر دے طبرانی 23 اور دے کے صفحہ 121 اور 122 دیکھیں اس الفاظ دا سری بدے روایت کی چدا غیر وضاحت کی چدا سشے حدیث نمبر 159 سیدہ عائشہ فرمائی لما کان من امر عقدی ما کانا قال اہل الافق ما قالوه دو واقعات یو دا افق واقعہ کی شیو ایو دا غیر نرستو شیو و دا کم سفر چی دا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ دلتا کی گی تو سیدہ عائشہ فرمائی چی دا افق نرستو
دا دوه واقعات یو واقع نه ده، واقعات دوه دي. او دا واقعات دا کومه چې دې حدیث کې راځي نو دا د افک نه رستو. فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة اخرى، نو زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو بل غزا کې بار تلو. فسقط ايضا عقدي، نو دلته کوم زما هار چې کوم دی هغه ورځېدلو. او د هار ورځېدلو واقعات دوه دي، یو د افق د وخت او دا د افق نرستو. اوس مسله حل شو. حتی تر دې پورې چې مونږه حتی حبسا یا حبسنا، تر دې چې مونږه ایثار کړی شو، ولې دا غي التماس طلب هم کو وطلع الفجر، سبا پورې لګیو. نو سحر بیا هغه وخت صحابه کرامو پورته کړ. نو یو صحابي دی چې هغه بیا هار مندل دی، دا غنوم به خبره اخر کې وایو موږ چې منه هوا. نو بار کیف دا واقعا د واقع د افق نه رستو شوی ده. سیدہ عائشہ فرمائی خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفاره، مونږه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وتلو داغه په بعض سفرونو کې. غزوه بنی مصطلق سو کیا دی استذکار کے ابن عبد البر نے تصریح کړل، ابن سعد ابن حبان هم دا وایي. غزوه بنو مصطلق تا غزوه مریسیع یا مریسیع هم ویل شي. اختلاف د محدثینو دغه نه شروع شو. غزوه بنو مصطلق نه رستو افق شي، دا د افق د واقعنا رستو یو مسله ده. پدې کې څه چلو شو؟ حتی اذا كنا بالبيداء، تر دې چې کله موږ بیدا کیو، دا مدینه منوره ته نږدې ده صحرا، او بذات الجيش یا ذات الجيش کیو زینوم نه. انقطع عقد لي، اشلدو زما عقد، دا دینو دا سید اسماء خدای ځان ته نسبت پدې کی چې دې وخت او دا غینا. انقطع عقد لي فاقام رسول الله صلی الله علیه وسلم على التماسه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه په التماس کې داغه په طلب کې ایثار شو چې دا ګوري. زمونږ استادان د دې واقع نه استدلال کوي د دې خبرې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عالم الغیب نو، که عالم الغیب به تمره خبره ته ضرورت هو چې ټول له پلې ګرځي منډه ترلې وای بیا هم نه معلومي، بلکې نیلوی رحم الله ویل چې صحابه کرام هم عالم الغیب نه دي، او هغه او چلتے پھرتے اولیاء الله ته ژوندۍ اولیاء الله د پیغمبر دوستان دي، د الله دوستان دي، لیکن د دې باوجود اچا د پتن لګي چې هار کم ځای کې ده. او البته نن په سوال سم مسله کې بعض خلق ته پته چې وب کم ځای دي، په دې خلک پیسې ګټي. تاسو په هغه شیخ هم غب ثابت شو نه، په یو غلا معلومه هم لستو ټول شی واځه شو په باندې ارواي ولا ګورا یو کمنټري کړو ما ټول وکړه چې دا غي ته خاص هدایت ورګي په شړلو کې او په आवाज کولو کې هغه څه لګي ای دیس پته لګي نه چې غلا چا کړل او کوم ځای کړل. دا غدي بس خلک روان کی د غشاني اوسې اسلامي عقاید به بنیاد نه وي، او مصیبت دا چې موږ ته عقیده غب ښکاری او د خلکو تجربه راته حقيقي ښکاری. په دې نه پوهیږو چې دې سړي څومره روانه کړل. موږ چې اورو پینځم جمعات کې یو سړی راوته ته مداري وي، دا سره راځي او مرغې غونډه وا غټه دې کې تار گئی ولو ما به نیولې وداسې ورته وی دا الله د پار راکوڅ نه راکوځي، بیا چې ورته د خدای د پار راکوڅ نه رامنډه وکړه. بدلا مثال
بیا زمونږ استاد الله دې وبخښي هغه وی تاسو خو دا څه شي نه هغه تاسې د خټې نه سيزونه جوړ کړل میاس کړو سوري وکړل اره میاس کې ولا بل غاړه چخسي ورک ویدان ورته کېره په دې تجربه کو اچھا خپلني ما کې وڅ نه کې تار اول دغه داسې سیخي چې بګي ګرولو اول دغه نه یو خوا بوته بیا سره واستو بیا بوته یو ول غونډه ورک نو بس هغه داسې نیولو دا معمولی غونډه سستوي او نرم کله کای ودا منډه وای یا په منډه نه زموږ مثال لکه چې اصل حقایق مونږ پرې خودل چې عقیده زما سره او داخله کې ماته وایي عالم الغیب الله سپیکر د څه شعور دی او ستا په خیال د اسلام دومره کمزوري دین دی چې د گواهی بنیاد په انساني سترګو لیدلو باندې یې خیر دی ولې خیر سپیسي یعنی خلق الانسانیت او موت انسان هم پیدا او کافر اسلام خو کافر گواهی نه قبلې سپه او هغه نم پریته او دا غلطه دا راځي زموږ خلکو کې عجیب عجیب علم الغیب را بشي سره ولته بتاته وي چې کې کوډي رو بس او تاسو خپل کرتبو کې کوډي رو مزيخ حضرت دې گواهی راټل چالباز خلک دې شیرین کاکا الله بخي زموږ دې کلی کې وسړیو منره غوند سړیو هغه خپل خدای ته کنزل شروع کړل نو مې واغس چې پلان کې را کنه هغه ماته چې پتا چا کوډي کړی نو مولوی صاحب ته ویل زرا ولا سره صاحب استاد غره ده تک مرګو هغه چرای هغه اوربل یو شی او په هاوس کومه کمرو ته مخه د شیډ جوړو په هغه ورته اوربل وي په چینه لګولو چینه په خاصی موټو په شان سي ناغاو لګیدو هغه ته وی چې دا اوربل چې کوم نه دا نه ستا کوډه بدی کی هغه ورته استاد زه خو دې کول لا راغله نو ما دا خو خان بابا د زمانه نه مخکې شری دی چې تاسو شي څنګه کې هوت نو کور نه ولا आवाज راځي خدای له आवाज ورکړه چې دا کولو کا غنی زه بداه دا چلتا سره هغه مجبورو دا سره ولګي جیب نه یو شیر اوف کړی دی کې هوت دا پاسه به کونټه کې هودا الله سره سکل هغه ته دغه ځای واه دغه زه والي صاحب لاسونه ماتي ویلاسته و او چې کله دوړې جوړې شو هغه لخت لري کړه چې شی ورځو نه او الله سړي راس کې سړي دا کوډه د کشان خلک پرواسي وردا څنګه ممکن ده چې یو پوخ ځای ولته کې هغه ته پته ولګي زموږ عقیده ده کوم خلکو چې قران مجید نه ویل هغه غریبانان د کشان ته پاتې قران حدیث ویلي فقه ویلي قران نه ویلي خلک وسره لوبي دا غي عزت سره لوبي دا قاعده سره لوبي دا دلیل دی خبره ټیک ده فقهي استدلالات دی کې جدا سوزونه لیکن ژوندې پیغمبر دی او ژوندۍ صحابه کرام دي هغه ته پته نه لګيږي چې راشه کم ځای وکړي البته اوسه کې شمس تبریز بابا شته دی هغه خلک ولې کم دی ګوتاران کې نو پای کې معلومه چې دا شی کم ځای کړه اسانه خبره دا کفری عقاید کفری اعمال اس پته نه واقام الناس معه او خلق دا غسر ایثار شو وليسوا على ماء او دی په وبو باندې نو دا مطلب چې خواوشا وبنشت چې کله ټیم داخل شي نو الله بسړې او داس پاغه الله فرض کی ته ټیم نه مخکې او داس نه فرض البته استحباب شته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې حالات نو چې هغه او داس نه کول اکثر او بیشتر باغی او داس کې ګرځیدل کله کله داسې شي دي چې به او داسې کې ګرځیدل دي ورنه سنت داو چې همیشه به او داس کو نو یو دا مسله ثابت شو دي نه دوه مسله دام ثابت شو چې د ابو تلاشم علاغه فرض دی چې ټایم داخل شي تر کومه چې ټایم نه داخل د ابو تلاش فرض دی لکه او داس په سره کله فرض کیږي چې کله ټایم داخل شي لہذا د ابو تلاش او ما ټایم فرض کیږي کوم ځای کله چې ټایم داخل شي موږ ته فقہ کې وي چې کله سره خر ویني کنه خر ویني نو دا داس مات شي دا ولې دا په افغانستان کې دا زموږ فقہ اکثر د لیکل شي کنه مولانا اور کې لیکل شي
هلته کې اوس هم په خرو باندې خلک اوبه راوړي، نو چې سړي تیمم کړي او خري ولیدل، نو مطلب دا چې لرې نه اوبه راتلې نو اوبه سره ورسېدې. دغه مطلب دی. دا مطلب دی چې خر پلیت سیز دی چې سړی ووایي نو کنه اودسې ماتېږي. دې دوڼه وي یا دوڼه چې دې مطلب جدا دی اصل کې، او خلقو جدا شی اغسته. ولیسوا علی ماء، دی په اوبو باندې نه وو، یعنې اوبه نه وې. فاتى الناس الى ابي بکر الصدیق، ابو بکر صدیق د سید عائشہ پلار دی. دې دا دینه معلومیږي دا استدلال ته محدثین دا کوي، ابن بطال ابن حجر ټول چې کله یو الک یا یو جینه اگر که بالغ دی شادي شوده دي او سروانه او کو یا تاسو ګیله وشوا، دا پلار ته یا مور ته خبره کولی شي. لکه خلق د سید عائشہ شکایت چې کینې چا راغی ابو بکر صدیق دی، چې دا خو ستا عجیبه جوړ ده. ګوره بدلې بل کار نشته، مخکې ته هار ورزدل، اوس ته هار ورزدل، ولې وروړي پر دې هارونه؟ دا انساني جذبات دي، په دې سره کافر کېږي نه. دا اوبه نشته رې، ټول خلک په یوه ځای کې ناست دي چې اوبه درک نه لګي، موږ به تیمم کوو، خدای چې سوره به یې ساتي. خلک سیدنا ابوبکر صدیق ته راغی، فقالوا الا ترى ما صنعت عائشہ، ګوره نه عائشہ څه کړي. اقامت برسول الله صلی الله علیه وسلم والناس، پیغمبر ایثار کړی، خلک یې ایثار کړي، سبب دا جوړ شوی دی. دې ته وایي نسبت الی السبب. د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو دلته د ایثارېدو وجه سیده عائشہ ده. دا څه کفر نه دی، دا خو بس خبر راوشو. حبست رسول الله صلی الله علیه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، نہ غی سره وبشتره او نه په دې ځای کې وبشتره. دا موږ څه کوو؟ فقالت عائشہ، نو عائشہ فرمائی چې عاتبني ابو بکر، پلار اولاد ته بدرد ویلی شي. بالغ دی کنه، شادي شوده دی. کدا سي لور د چاغه واده شي هم د نوم پلار د حق حاصل لې، چې اس سخت سست وي. دې مطلب دا نه چې د اخلاقو نه تیرې خبرې وکړي، خدای د پلار حق دی چې هغه اولاد ته دا خبرې کولی شي چې زما تربیت دا نتیجه ده. په کومو خطوط باندې مونږ تعالی تعلیم او تربیت درکړې، دا دا نتیجه ده. عاتبني. او دلته کې ابن حجر لیکي، نورم لیکلي دي چې دې دا نه وي چې فعاتبني ابي، سیدہ عائشہ دا نه وي فعاتبني ابو بکر، نو مولا اخلي. ته دې وجه دا ده چې د پلار اصل کار په بچی باندې رحم دلی. پلار په خپل اولاد ډېر رحیم وي. دا پلار چې شپه ورځ لګیا او خپل ژوند یې تباه کړي، او د پلار د بچو عمر سموي، دا څه لپاره سموي؟ ګپ شپ لپاره. دا د هغه په زړه کې یو رحم دی، د هغې په بنیاد دی لګیا دی. لیکن چې کله بنده غصه شي نو بیا هغه ته ابي نه وایي، دا د هغې مزاج دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې ته کله زمانه غصه یې که نه خفه یې، نو هم ما ته پته یي، او چې کله خوشحاله یې نو هم راته پته یي. نو ورته یې څنګه؟ اور چې کله ته خفه یې ته وایې چې لا والله، لا والله یا لا والله ورب ابراهیم. چې کله خفه یې نو بیا وایې چې د ابراهیم پر رب مې دی قسم، او چې کله خوشحاله یې نو بیا وایې چې ورب محمد. هغې جواب دا چې زه به ټیک د ظاهر کې وزمایي داسې، خو زما د زړه نه ستا محبت نوځي. زمونږ خیال دا چې دا د پیغمبر ښه ده، نو به دا هم پیغمبر یې که نه، د پیغمبر ښه ده، پیغمبر نه یې امتي. او بل دا چې د پیغمبر هم څه نفساني جذبات وي که نه، که نه نه، چې که تا هغه انسان تصور کو ولې منو عقیده یې وساتله، نو څه انساني جذبات دا وایي که ونه فیلنګس یې ورته. زمونږ د خلکو عجیب او غریب حرکتونه دي. دا ټیک دی چې هغه معصوم دی، ګناه نه کوي، ځان له خبرې دی. خو سوال دی چې کله هغه وږي شي، ډوډۍ وخت تېر شي، وږي شي، نو ډوډۍ خوري که نه خوري؟ نو دکه شاته څه مزاح کول، څه مذاق کول، دا هغه د مرتبې خلاف نه دی. وقال ما شاء الله ان یقول، او څومره چې الله غوښتل چې دی وینا وکړي نو بس کولی، خبرې ما کې را منډلې.
ها فجاء ابو بکر ورسول الله صلی الله علیه وسلم واضع رأسه على فخذی قد ناما. دې نه استدلال لاګي چې د سیدہ عائشہ په پتون باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سر پروت دی. نو که پلار خپل لور په داسې حالت کې ویني چې دا غي د خاون سر داغه په پتون پروت دی، نو د کې شرعن صاحب نشته. دومره دا چې پلار له پکارداري چې د جما اوقاتو کې دی بے آوازه د لور کمرې ته نور داخلي، هر وخت د تنهایی هغه د جما نه او فطری خبره ده. هر علاقه کې سو وختونه معلومي چې دی وخت کې خلک دا کوي، دی وخت کې دا کوي. البته قرآن مجید یو درې اوقات خودلی دي چې په دې درې اوقاتو کې دی بالغان خلک هغه کمرې ته نور داخليږي چې هلته کې خزا او خاون یو ځای. من قبل صلاة الفجر د سحر د مونږه مخکې ځکه هغه ټایم د بے پردګۍ ټایم دی. اس پته لګیږي نه چې کدی یو ځای لاستې بے پردي او د اولاد یې ویني. زموږ مولا عبدالسلام رحم الله بداغه نه تعبیر په دې الفاظو کو چې تخپل مور بربند لیدل غواړي، هغه تعبیر خپل مور بے پردي لیدل غواړي. ځکه خزه خو سړی کوي دې لپاره کنه دې لپاره کوي زما خور وي. دا خلکو ته ناشنا خبرې لګي او ناشنا نه دي. د صلات فجر نرستو دارنګه د ماسختن د مانځه نرستو او وحین تزاون ثيابکم من الظهیره د ګرمي په ټیم کې چې کله سړی جامې فالتو جامې لري کوي کمی صباسی او سمبلی د باندې خلکو عادت دي ټوپه لري کی صادر لري کی ثياب ویل قرآن ټوپه صادر ثياب نه وي. دا نه غلط تعریف څه څنګه هر ځای کې غلط دی. ثياب ټوپه نه وي، ټوپه ثياب وګڼه داخل. دا ټیم دی دا چې خلک ځان هلکه کوي. مثلا څه خلک یې غلان دي کمیس چې بنې نه چي بیا به د پاسه کمیس چې بیا به بنې نه چي بیا به د پاسه کوټ چې بیا ور کوټ چې دا ثياب دي. ثياب وي نو ټوپه او ثياب نه وي. دینه مراد زیاتی جامې دي. زیاتی جامې چې کله خلک لري کوي نو هغه اصل کې بے پردګۍ ته نږدې. لکه یو روغ رمټ بنی آدم دی د کور کې کمیسو باسو یوازې بنین کې ته ته بنې کې کنه چې د خپل بچو وخت خځه مخ کې هټی کې دا خو آیا د خپل اولاد په مخ کې دا ساده بنې چې ګمیت لستون والا په کې مونږ کې راځي شو نشو کنه. دا دک مراد حين تزاعون ثيابكم من الظهير. او دا درې اوقات چې کوم دي قران هغه د سوي ثلاث عورات لكم. دا درې اوقات تاسو د عورات دي. البته نور اوقاتو کې پلارم تلی شي بل څوک تلی شي. تو دا سیدہ عائشہ دینه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کورنی حالت پته وملګی دا چې کله واغې आवाज نو دا نه ضروری چې سړی دې د خپل خځې سره صرف د جما د پاره ودی شي. دا غې د بوس کنار د پاره می आवाज کې دی شي. پاغې د لاس چولو یا دا غې د لاس چولو د پاره می आवाज کې دی شي. او دارنګ خاون خپل سر یا خذ خپل سر داغه په پتون باندې دی د کې شرعن څه پابند نشته. دا چې کوم شیخان دي کنه دا غي د ډېر ناشنا کار کوي. نکاح په وخت کې کار پټي دي سره ها نکاح دې ټول دا نه دا لپاره خو یو جمله په خایله غو تا باندې اوریدلی چې کله پلار لور مټي دي نو پای خبرګي نه پوه خو ګورځي سره مور نکاح کوم دا خو خلا لکه ټول پټي دا موږ په ډېر مهنت کړې ودی رور بم نه راته خور نکاح ما وټه مټي دي زولم به سره هم چې کله در جمال نور واده شو سهیل باندې نغله ما مبارکي ورکړو. خلق ویل چې تولد لور په مبارکه نکاح ورکه تا مبارکي ورکه لور په نکاح باندې مارته او کله مټي ته تل جاو سره موږ جیوا ده هنیت لور واده شو په احترام لړا دا د مبارکتیا دعا ما وکړه چې مبارک شه مبارک شه څه مطلب الله دې برکت کی دیکھو صاحب نشته دا زموږ ځان له فلسفه مونږه جوړ کړل دا کسړې واده کوي نو دی ورونه به راځي مشي خو ګری خور ودی دې دا د خپل غیرت خلاف ونی ستا مور دې ورته نه راغلی
زمونږ ډېر عجیبه جذبات دي چې که زما مور دې کور ته راغلې وه او یقینا راغلې وه د هغې نه زما بچي پیدا شوي دي، نو دې بچو ته د خپلې خور په رخصتولو کې څه شان ښکاري؟ دا اصل کې شریعت ورته ښه نه ښکاري، خپل یو غیرت دي ځانله جوړ کړی. دا د عزت خبره ده. ښه دا دی چې سړی د خپلې خور نکاح کې کیني، مجلس کې کیني، د هغې په رخصتولو کې باقاعده شرکت وکړي او باقاعده هغه ورسوي خپل ځای ته چې خور ستا دغه ځای دی، دغه ستا مرتبه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لور په خپل لاس رخصت کړل، یو نه څلور لوڼې رخصت کړل. د شپه تېره شوې ده نو سهار یې د سیدنا علي نه تپوس کړی دی ستا بېګانۍ مېلمنه څنګه وه، یعنې کم تربیت چې ما کړی و آیا د هغې تربیت څه نتیجه راووته؟ زما لور خاوند پېژنې که نه پېژنې؟ خو چې کله لور ته په کور کې دا ښودلی شوي چې خاوند به سره به دا چل گیا اثر به پې ګرده، د پښتنو دغه طریقه وي. نو دې څه توقع ساتي چې زمونږ زوم به زمونږ خیال وساتي؟ دا ټول هغه فارسی شعر دی، غزل دی، په هغې کې یو شعر دی چې اے باد صبا ای هما آورده توست. دا ټول مصیبت تاسو په خپله پیدا کړی. که مونږ د خپلو بچو تربیت په دې انداز وکړو وښیو هغه ته چې ستا د خاوند په تا دا حق دی، هر څه به څنګه. خو چې مونږ ورته دا ښیو چې که خاوند داسې وي نو ته ورته داسې وایه، او که ستا په کور کې خواښي نو ته ورته داسې وایه، او که کور کې اندرور ورته وي که څه ورته وي نو ته ورته داسې وایه، نو په هغې باندې به هغه خاورې په کور شي او جهنم یې وتړه شوه. دا ځان یو مستقل څیز دی، خانداني څیزونه کم چې اسلام ښیي. قد نام رسول الله وده شوی دی فقال حبست رسول الله صلی الله علیه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. نو سوی ورته تا ګوره پیغمبري سار کړی دی، خلک دې سار کړی دی، هغې سره مو اوبه نشته دی او هغې هم په اوبو نه دي، دلته هم نشته، هغې سره هم نشته. نو سید عایشه فرمایي ما ته بدرد وویل ابوبکر او سې چې ویل نو ویل وجعل یطعنی بیده فی خاصرتی توی عینن څه شی په نیزه وهل. خو دلته کې بیده قید راغلی دی او خاصره باندې تشه ادرې تشي کې داسې نیغه نیغه وټوم بلم پلار ته دا حق حاصل دی. دا زورن د پلار شوروش آغاز یې په خپلو تشو کې په خپله ګوته باندې داسې وهلی وه. دا ګران کار دی. اوس فلا یمنعنی من التحرک الا مکان رسول الله صلی الله علیه وسلم علی فخذی. نو زه نوم منې کړی د خوځېدو نه مگر دې ځای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په فخذ باندې ویده و، چونکې هغه زما په بطن باندې ویده و، نو دې وجه باندې ما ځان ټینګ کړی دی پوه چې دې څه کوي نه ودېږي بس چې زار څه کوم لیکن خوځم نه چې زما خاوند ویښ نه شي. دې کې څومره لوی څیز دی چې د ښځې د خپل خاوند سره څومره محبت پکار ده. ایا دې زمانې ښځې چې آرام کوي نه بس هغې به ټوله دنیا په مخه والي چې پاک ربه څه مصیبت راغی. دا نه کوي چې یاره زما خاوند ته تکلیف دی پرېږدې لږ ارام کړي. فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم حين اصبح على غیر ماء. او چې کله پاسېد رسول الله صلی الله علیه وسلم سبا یې کو سارګي ویښ شو نو اوبه نه وي. نو ټیک دا زمانه یو غلطي شوې ده لیکن الله د سید عایشه څومره خیال ساتي. الله یې خیال ساتي نو په کار دی چې موږ یې خیال وساتو. نو خیال یې دا وساتو چې فانزل الله آیت التیمم. نو الله آیت د تیمم نازل کړ. دغه راځي چې فتیمموا صعیدا طیبا. فتیمموا نو ټولو خلکو تیمم وکړ. فقال اسید بن الحزیر دا هغه صحابي دی چې د هار مونته و. نو سیدنا اسید بن حزیر او فرمایل ما هي باول برکتکم یا آل ابی بکر.
اے آل دا ابو بکر دا لمبنے برکت ندے چستاسو دا وجہ کڑے شوئے دا برکت نسبتے چاہتا کڑے دے آل ابی بکر زمان دا جماعت دایو دعوت آچے برکت من جانب اللہ خب یادی سوال جواب ہو سر نہیں کتی سر بسکا اما قرآن کے امتاز تو خولے حوالہ میں اندر کڑے حافظ ابن قیم دا مسئلہ چیڑے دا اگوی یو دا برکت پیدا کون کرے اگا اللہ یو دا برکت نسبت مخلوق تکی خو پدی عقیدہ نا چی دا پیدا کردے پدی عقیدہ چی دا وجہ ہے دا دوارا خبری جدا جدا دے مثلا مونږ ذکر دا صحیح خو دا کمے بگشتا دے چی دے سوال جواب سر نشتا یو سڑے دا ہوئی چی ستاسو دا برکت دا فلانے کارو شو اور دے سڑی عقیدہ مشرکانہ نہیں تو دا مطلب دائی کم چی دا سیدہ عائشہ پبارکی دا سیدنا اسید بن حزیر قول لکھ چی دا برکت ستا دا وجہ شو پیدا کرے اللہ دے ستا دا وجہ شو دا موہم شرکی کا بنائی تو جواب دائی چی موہم شرک دا نہ دے یو برکت پیدا کولی اور یو برکت دا چا دا وجہ پیدا کی دل دی دا نسبت دل تکی چکم کی گی تو دا برکت پیدا کی دا سید عائشہ او دا غیر ٹبر دا وجہ تو سید عائشہ سوک دا ام المومنین دا لور دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خز دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لور دا دا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نو آل ابی بکر بسی آل ابی بکر کے لورم داخل شو ابو بکر بکی پخترم داخل شو تو دے مسئلہ کی دا تفصیل کا ہے پدے خلق پویا ہے ہم زاد المعاد کے مغلی گلی دا الجواب الکافی کی ملی گلی نور ڈیر زینوں کی لگی دی یو برکت پیدا کی دلوی دا غی خالق اللہ دے یو برکت اللہ دے چاہتا وجہ پیدا کی ایک حدیث کرا دی چہ ان البرکتا مع اکابرکم ایسا مطلب ہے مونږ چې سرګودا کې کله سبق وای حالته کې یو ساده محتمم زیاد اکثر الله دې خصدي ساده محتمم خدا واجه طلباء به خیال ساتو ډیر زیات خیال به ترې چې کوم طالب علم بیمار شو نو بخپله بیا ډاکټر لبوتو که پوګه به هغه سورلی پکار نه پوګه هم ګرځو او که طالب علم به وګیو بل فرض چیک به کاو چې کوم به وګیو نه هغه خپل کور ته بوتال ته موړ کوي اوس چې اوسره طلباء دومره خیال ساتي نو طلباء هغه سره محبت کوي کومه کوي او دا هغه وای طلباء سره نه بلکې عوام سره هم دغه رویه و داغه دفتر کې هغه بار غاړه ته یدا جمعات ته جمعات کې دفتر داغه دروازه بار لار ته وکړه و چې کله هغه په جمعات کې خپل افس کې وو او دا سړک به دا ځان تر هغه پورې بلاک پدې و دومره گاڑی ولاړو چې دا ولا شمیره نشو کوله او سایکل هم آیا دل شمیره لې 12 کې 1300 سایکل غل دومره وخلا غل تر راغله استا په خیال چې کله دغه سړی نو نو دا خلک بنو دنیا نه بتلو دی بنا راتل شمس الحق دا غنم مشر روړ دی ډېر عالم دی یا دا اوس کوم قول غلا دی مقرر دلې څوک نه نه بدل څوک راتل نو شمس الحق سره راتل البته یو الحق بکلاو ارزه بڑکو دیتا برکت یہ دا بعض افرادوں کے بعض خصوصیت تو نہیں داغے د وجہ خلق اگے ته جمع کی خلق کر جاتا نہیں جمع کی وہ حدیث کے دار راضی چے ان البرکۃ مع اکابرکم داغے مطلب دا ہے چې ګرم ستاره کور رونق دے ستاره جماعت رونق دے ستاره محلے رونق دے دا شاده وجہ دے ستاره وجہ نه اگے تک سړی ځان رسېږي نو باید چې کار شروع کی کم چې اکابر وکړو پای کار شروع کې دو باندې هغه حاصلې تاسو وګورئ هغه علمي کورنۍ چې دا غي نوې نسل علم طرف ته نه دی روان هغه زیږه شاړ شو او چې کوم خلک نسل هغه طرف ته روان دي هغه جو کې ته آباد دي دا حدیث دا مطلب دی دا مطلب نه چې دا موږ شرکی طرف ته بوزو
ماہیا بے اول برکتکم یا آل ابی بکر، اے آل دا ابو بکرا داس تاسلم بنے برکت نہ رہے، یہ دا سے برکت نہ رہے کہ اللہ رب العزت وجہ داڑم بے برکتوں کو، بلکہ اللہ ڈیر برکات منگرا کری دی۔ قالت فبعثنا البعیر الذی كنت علیہ فاصبنا العقد تحتہ، تو سیدہ فرمائی سیدہ عائشہ کہ فبعثنا البعیر، بعث کچھ تول منگا اوخ پاسو كنت علیہ جز پاگے سورم فاصبنا العقد تحتہ، نمونگا داگے لان دیگا ہار امند، پتہ داو لگی دا کہ دو اوخ نلان دے دا ہچا نظر نہ لگے دا، نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگے دا اور نو تو صحابہ کرام لگے دا، وہ چکرے سڑے مرد خورو کے پروت اور پاگا دمروان خور پرتی نو آیا دے بلی دل کو لیشی کسو ثبوت موجود ہے نا خدا سما دے گا کدھر رویا تمشتا یہ سب مسئلہ کدا نا خدا سما دا چدے اوری کنا اوری اختلافی مسئلہ فادا پادم میں رویت کے ہو چاہے اختلاف نہیں ترے ما سوا درنی پاکستانی علماء رویت دمڑی نہیں ترے مرے سلام اوری کناوری تخپو کشار اوری کناوری دا اختلافی مسئلہ دا، لیکن دا مڑی پر نلی دو کے دا ہچا اختلاف نشت خلاف لعلماء پاکستان دا مفتی رشید احمد دا دیانی فتاوہ گورے پہ کے دا مختلی گلے چی دا مڑی پر نلی دو کے دا ہچا اختلاف نشت، حضرت ہر جماعت کے بتا اور ایک چی جی رازے مڑی لا نو دا سر دغارے والا مرہ دا کدے بیرا سے سر رہی ادخپو دغارے والا دا فقہ کی لگلی فقہ دانے کی لگلی چی کہتے ہیں اور وینی کنے وینی اگئی دا احترام دا وجہ لگلی، احترام دا وجہ چی دا خپو دغارے والا راشا دا سر دغارے والا مرہ دا دا اقبل احترام دا اگئی بس سو گئی ہو دی کہنا کہنے لگے خدا دے والے علت نہ کر رہی تھے دے سٹا خوادا ہوئی ادھر ہو گئی دا ډېر سوزونه داسې دي مونږ ته ویلا ویل چې دا پیر بابا رحمت الله تعالی علیه دغه ننګرهار دی فارسی باندې پښتو ولا نه ورته خدا کم خلک چې پښتاني هغه د پښتو کې سوال کوي چې بابا مال دارا کینه په دغه دنیا کې پوهیدو رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا کې اردو نه ورته پښتو نه ورته کنه ورته ولا پس دماغ کے سراغ تا پختو کے آوازوں نہ کہی یا اردو کی کہا وہ عمر دل بالفرض نہ پورا کو لیشی یا وتدارے چاہو اگر دا پا قبر کی خود لیشی دی اب دلیل ہوا دی دا وہ شبہات دخل کو بس عجیبا جی بخبری دی ہے گئی بس فبعثنا البعیر الذی کنت علیہ فاصبنا العقد تحتہ، دیکھیں صرف دا پتہ لگی دا تیمم لگا فتیمموا فانزل اللہ آیت التیمم فتیمموا، کتاب التیمم سر صرف دے یہ بھی مختصر جملے تعلق دے دا نورا واقعہ ٹھولے دے دا پارا بیان کردا کچھ چونکہ دے کڑے سے مسائل دی لیکن یو مسئلہ دا صاحب دشوا چ پلار لوڑ لا زور نہ ورکولیش تو دے دا پارا دے بل دے ذکر کے یو مسئلہ دا صاحب دشوا چ دا خاوند او دا خز معاشرت وسنگئی چتا عشرت النساء دلر کھیلتا ہم دا حدیث موجود ہے خلق بھی یہ دا امام بخاری پورے روزگار ہے یو حدیث بار بار راوڑ ہے ویتا پوئے گی نا پدے مجھے دا مطلب سرے پدے گی دا مطلب دا جتنا مسائل اس دکھے استنباط بانے پوش فاسبنا العقد تحتہو نمونگا تراو رسید منگا اموندو العقد تحتہو عقد ہار دا غید الان دے حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا حشیم قال وحدثني سعید بن النضر تحویل کو محمد بن سنان وہی منگتا حدیث بیان کرو حشیم اور بیا وہی جو منگتا حدیث بیان کرو سعید بن نظر اگر منگتا حدیث بیان کرو حشیم اگر سیار اگر یزید ابن سیر الفقیر الفقیر اردو لوئی غریب بونو دتا دا فقارے بیماری ہوا
مهرو کې بیماری وا خوګېده وا دا فقر نه دی د غریبۍ د فقر نه دی ځکه ورته الفقیر وي دردونه و د پملا کې به دردونه و فقاریه جانور او غیر فقاریه جانور ولې ویلي جاته فقر ویلی شي مهره ته لکه مهره چې یو بل لپاره پرتی دي زمونږ پملا کې دی یوې ته فقر وي نو کما تورا چې دومره تیارې تکړې چې تاسو شي لرو بغه هغه بنگړي کې نه ته ذوالفقار وي ذوالفقار نه رفع زیر نه ده زور ده ذوالفقار معنی هغه تورا چې هغه د انسان اډو کې یا هغه وجود بنگړي کې فقر پشان دیږي هغه ذوالفقار وي او كانت سيف ابي جهل دا ابو جهل ترو ادم خلک دا سیدنا علی ترو دا ابو جهل ترو په جنگ بدر کې مسلمانانو دا غټله ودا نه غنیمت کې کړو او ډېر مو درست بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم علی له ورکړو ا پہچان دا غیرا چې پای کې اكون شی وځه بده بګي دند سره غلیو کدا سور دوی ا دندانه باندې ټکونه بګي راغلو دا سیدنا علی تور نه دا بنیادی طور دا ابو جهل تور خو مسلمانانو دا غنیمت کړه هغه تم ذوالفقار په دغه وجه وي دا کم سړی چې کوم دی ابن صہیب الفقیر ورته په دې وجه وي دا غربت والا فقر نه دی هغه موږ ته خبر راغلو جابر بن عبد الله ان النبي صلی الله علیه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي مال راکلی شوی دی دا حدیث لگ مشکل ہے اور قلم نہ لگ کار رکھ لے ہاں رسول سویم نہ قلم نہ لگ کار رکھ لے دا جمع کہتا سو کہ خصائل دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم منگتا معلوم دی آغا سمر دی صحیح حدیث خلق سمر دی پدے حدیث کی وہی چمال پنزر آکلی شوی دی پنزر خصائل چاغال چلنی ورکلی شوی زمانہ وخت کې پنځه دې کې وویل کم کم حدیث وای بیا تفصیل کو ادا ځا سره جدا جدا ولیکا نصرت بالرعب مسیرة شهرن آیوش نصرت بالرعب مسیرة شهرن زمان نصرت کړی شوی دی امداد کړی شوی دی زما مسیرة شهرن پا اندازے د سفر د یوې میاشتې څه مطلب د دې نه واخلې د یوې میاشتې په سفر باندې چې کله سره لړ شي نو چې کم ځای کې میاش پس سره ورسېږي د هغه ځای کفار زمانه یری نو صرف به روح د دې نه د میاشتې په مزل چې سره لړ شي دا خصوصیت چې الله خپل پیغمبر لور کړل دی الله داغه د حفاظت ذمہ اغسته ده و دا میاشتې په مدل چې څومره کفار مان لري پراته دي هغه کفار ماته اس نشي ویلې نصرت بالرعب ټیک دا ای به خلکو مخکې خبره ډېرې کوي چې دا راونی سه او دا سب بونیان دي او دا چلو کې میاس کې چې بیا आवाज یې بیا باد ورده اندازې ورته چې موږ څه کړی دا یو شو مسیرة شهر دویم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا تاسو باب سره سره ودی تعلق طهورا تیمم سره سره طهور تعلق وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا او جوړه کړې شوی دا زما د پاره زمکه جماعت مخکنو با هر ځای کې موږ نشو کولای تا درست دلایل خیم پایان مخکنو انبیاء و محراب نه بغیر موږ نه کو د کنیسې نه بغیر به موږ نه کو د آبادې نه بغیر چې کوم د دې مقصد د پاره جوړي دا غي نه بار وداغي موږ کېدنه دا د امت خصوصیت ده چې جعلت لي الارض مسجدا جوړه کړې شوی دا زما د پاره زمکه مسجد معنی د سجدې د لګولو ځای دا مطلب نه چې ټول زمکه جمعات ده نه مطلب محاورتن وای چې زه هر ځای کې خپل تندې پزمکا لګول شم خو دې کې دا مو چې ډیران پکې امرا پلانې شي امرا دا څه مو یا ته محاوره وای لکه یو سره یو منکرار سشته دی مداري شي پیغمبر ورګرشتا
دا محاورې هر څه دا مطلب چې د جنس ضرورتونه دي نو الله فضل له ما کړه موجود دي. پښتنو پکې یو خیال لري کړی کنه چې مونږ قرار سشته بس مرغې پې نشته ادمره کما کلی مرغې پې گئی نو په جاهل خلکو دا متري زګیلا سره یو دا مسجد دی بل طهور دی. طهور تا د موږ مخکې ویلي چې د توې پیښ سره شي طهور نو بیا مصدري او دسته وي او چې کله زور سره طهور دا بیا اسم علی هغه وبو ته وي چې پاګه سره پاکواله راولي هغه زمکه ته وي چې پای پاکواله راولي. نو زمکه زماره لپاره طهور ده یعنی د پاکه دو سبب ده تیمم ته کولی شي. دوشو فأيما رجل من امتي ادركته الصلاه فأيما رجل نو هر هغه سره چې زما امتی دی حدیث باندې سوچو کا او بیا د پیغمبر د امتیت ثبوت پیش کول غواړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امتیت ثبوت پیش کول غواړي. فأيما رجل نو هر هغه سره من امتی چې زما د امت نه ادرکته الصلاه چې هغه کم ځای کې مونږ لاندې کو یعنی کم ځای کې په دمه د مونږ ټیم راغی فلیصلی دې مونږ کوي. وعده کې خلک مونږ کوي مسلمانان نه وعده کې مونږ نه کوي ماده چاوي چې ته اله جمعې پر ورځ باندې وعده کې نه مای جاو ته خلکو ته خیر هم دا چې جمعې پر ورځ باندې وعده ډېر فون کوي او خلک شرکت هم کولی شي ډوډۍ هم سم خوړی شي لیکن نظام بس بدلول غواړي چې ته پکې ټنګه ټنګه نه کې او خلک دین ته راوبلې وسم کوي دا په زور باندې سره خدای ته بڑا سست دی چې بس ته سوي نه خو صحیح ده نو بیا خدای او شیطان کې څه فرق دی بي دینه خدای او شیطان کې څه فرق نه زمونږه کمزوري دغه ده چې زمونږه د اسمره خلک بار د بریتو نه ویني ساسي کنه نو دا کور کې جی بي بي والے دا جی بي بي والے دې غریب جمع نه وي چې خدای سو یې کوي دا شی لري کې راځنه دې مطلب دا نه چې خزه خفګه خزه ته وایي چې تم د پیغمبر امتی او زم د پیغمبر امتی کو واغه سو پکم چې زما رسول رضا ده ورته چې هغه ناراضه کی ورته استعلار جدا او زمالار جدا پدې کې خزه سره طلاق کی خزه یعنی یو خزه د رسول الله د اتباع مخالفت کوي نو زما پنځ دا خزه د خزه ویلو لایق نه ده دا عیب ده لري ګول بغیر چې کوم ځای مونږ لاندې کړی هغه سید ابو الحسن علي ندوی او ځای لیکلی د خپل کتاب چې یو ځای درته اتفاق لیکل خلکو جلسه کولې واحد زو مجزو د ما د بانګ په ټیم کې بانګ وې واځي چې ما ته خلکو لیدا سکے مړې دې دی بل استا سر خوږي د ځان ته کې چس کې اته ډوډۍ په مخ واخ لیوږي شنو مو ډوډۍ هم خوري زه مونږ نه کوم ای جلسه چې کیږي نو خلک ډوډۍ خوري کنه خوري چیس کی کنه کی دا ورته ایم نه کوي او که سره پاسه مونږ کوي ان زمونږه پریارټیز ورته وي کنه پریارټیز بدل شي دا حدیث پر مخه ته کیږي فایما رجل من امتی زما د امتی چې یو سړی وي نو ادرکته الصلاه فليصلي هغه چې کوم ځای مونږ لاندې کو نو دې مونږ کوي فليصلي وحلت لي المغانم او حلال کړي شوی دي زما د پاره غنیمتونه مخکنو امتونو د پاره نو حلال مال غنیمت حلال نه ولم تحل لاحد قبلي او زمانه مخکې دا د هیڅ چا لپاره نو حلال کړي شي دا سوشو نصرت بالربيع جعلت الارض مسجدا وطهورا دعاء فحلت المغانم درې سبقه بعد شو ها نه دا درې ته دا حکم دی دا خصوصیت نشو
دا خداوی چې زه هر ځای کې مونږ کولې شم، لہذا زما امتی ته چې کوم ځای کې د مونږ موقع ملاویږي مونږ پر هغه په لازم ده. دا څه شومږه نصرت جعلت احلت دریشو واعطیت الشفاعه او مال شفاعت راکړی شوی دی. دې شفاعت کبرا وایي. هغه شفاعتونه په دې کې داخلي کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو کوي. لیکن دلته محدثین بل اتفاق لګي چې مراد دلته کې هغه شفاعت ده چې هغه به د آی خلق د پاره چې داغي حس نه کی نه ما سیوا د دینا چې غید لا اله الا الله محمد رسول الله عقیده ساتل دا هغه خلق ده. او دا خصوصیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سیوا د بل چا نشته. اځو با د قران عالمان سفارش کوي، شهیدان به سفارش کوي، مشران به سفارش کوي، پښمنه خلق وږي. لیکن دا شفاعت دته وی شفاعت کبرا او دا د خلقو د پاره دی چې دا غي په نام اعمال کې حس نشته ما سیوا د دینا چې غي د لا اله الا الله محمد رسول الله اقرار کړل نور هیڅ نشته. خدا شفاعت کبرا دته وی خدا سو شو چلو او تاسو یې چې پنځه دي او راوی بل نه ذکر کړ. اشمیره تاسو ما پدې کوله شمیره ما پدې کوله چې تاسو پوه شئ چې دې کې سلور ذکر دي او چې کوم راوی ته نو راوی پنځم نه دی یاد کړل یې شوی دی غریب. وکان النبی یبعث الى قومه خاصه وبعثت الى الناس عامه. یې نه دی پنځم دی تاسو ټول او کړل د دوی نبوت عامه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت عامه ده او د مخکنو پیغمبرانو په نبوت خاصه. لکه نوح علیہ السلام سره خپل قوم ته لېږل شو. دا سوال نه کوي خلک چې نوح علیہ السلام هغه زمانه کې خو ټول دنیا وینا نوح علیہ السلام سره هغه خلقو ته لېږل شو چې هغه د تن نه پیدا سره خپل بچو هغه نبوت عام نه ده دنیا ونه سره دا نبوت خاصه. هر نبی داغه نبوت خاص ده او زمونږه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبوت عام ده. دا هغه نه شروع شي قیامت پورې چې څوک پیدا کیږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي د پاره رسول ده. حکم رسول کم ته شریعت رسول وي. په اصطلاحاتو کې خلک ډېر غوته والي دي او دا غوته پکې صوفیا والي دي بنیاد. ابن العربی او داغه نه علاوه نور خلق د قائل چې نبوت اوسم جاری ده. او کله چې موږ قادیانی ته وګورو د خلکو د فتوا ته وګورو چې قادیانی کافر دي نو تاسو صوفیا ته ولې کافر نه وای؟ ابن سبعین یو صوفی دی هغه د ادعا کړي وجه نه نیو. کتاب الصفدیات امام ابن تیمیہ کتاب د وجل لګی دا وګورئ خاص کر تاسو ډول وګورئ کتاب الصفدیہ په کې وتا ته اندازو لګي چې داخله کم کفریات کوي. تصوف دو قسمه ده. یو تصوف چې هغه متکلمین اسلام دي پر اسلام دفاع کوي زمونږ یې سره نه لګي نه هغه خلک لکه جنید بغدادي غونډه خلک دی پای کې ایو د ابن العربی ابن عربی غونډه خلک د صوفیا چې وحدت الوجود والے جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہے چاند و تاروں میں تو مرغزاروں میں تو پوش بحر و بر میں ہے تو دا حلول قائل خلق حلولیان ډول دا دغه ترانه نه سکاوټانو ترانه هغه خیال لای چې کومه ډېر مسلمانای کار کوي وحدت الوجود والا ہے هر ځای کې الله ټومبل دی پوش دا ګن بلا دی خلکو کړي دغه سړی ډېر ګنده سړی دی ابن عربی هغه دې قائل دی هغه وی چې دا نبوت چې کوم جاری دی دا نبوت تشریعی نه ده غیر تشریعی ده. نو مرزا دا کوم نبوت قائل نبوت بروزی هغه نه حقیقي نه ده. دا قسم سزونه دا راشي تر ګناه خبرې دي
رسول الله صلی الله علیه وسلم قیامت پورې څومره خلق ته پیدا کیږي نو دا غي د پاره هغه نبی دی. وبعثت الى الناس عامه او زله گلی شیم الى الناس عامه ټول خلق ته عام څومره خلق چې کوم دی دا غي ټول ته لګلی شیم. د کتاب پنځه خصوصیات وې. اوس دا ګورو په نورو کتابونو کې چې دې خصوصیاتو کې څه اضافه شته او کنيشته کثرت دک کړي. خدا بیات ساتل والی دا کم جتا ہوئے. نصرت بالرعب جعلت الارض مسجدا وطهورا دوا او دریم احلت لی الغنائم مغانم یا غنائم او اعطیت الشفاعة او بل بعثت. پنځه صفات شو. صحیح مسلم کے حدیث نمبر 522 کے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د سیدنا حذیفہ بن یمان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لو فضلنا علی الناس بثلاث. دا خصوصیت مونږ له غوړوال راکړې شوی دی په خلق باندې په نور خلق باندې په نور انبیاء او په قومونو باندې په درې وسیزونو. ګوره حالت کې پنځه ویلو او عطیت خمسن دلته کې وای درې ورستو به شپږ. نو دې کې خلک وایي چې داولې دا اصل کې د مختلفو اوقاتو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم علم ورکړل شو. مختلفو اوقاتو کې علم ورکړل شو په دې وجہ چې کم کم وخت کې کم کم علم ورکړل شوی دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اعلان کړل. خدا چې مونږ یو ځای کې نو ته پته لګيږي چې په صحیح احادیثو کې څومره خصائل د رسول الله صلی الله علیه وسلم او داغه د امت ذکر کړی شوی دی. په دې کې وی جعلت صفوفنا كصفوف الملائکه. دا پای کې و نو بګي زمونږه صفونه د ملائکو د صفونو غونډه مقرر کړی شي. یعنی ملائک الصافون دي کنه صافات دي د الله دربار کې. نو زمونږه صفونه هم د کشان دي. خدای لاغه چې مونږه جوخت دریو چې زمونږه مسلمان سره نه لګي او دا غنه یو طرف ته شو چې دا ګرمي لري زیاده. بیا فلسفه یې دوا کړه ارسه شرمول. دیو چې دا یې مچې پکار دی چې بار خو چیر سه ګو چې جمعه تراشو نو کم سے کم چې په دین باندې عملی بلا چې وجعلت لنا الارض كلها مسجدا. دا پای کې تیر شوی دی. دیکھیں خو ذکر کو لیکن پای مخ کې تیر شوی دی. ټول ازمکا زمونږ د پاره مسجد دی. ټول نه مطلب نه چې ډیران باندې موس کو. یعنی هر هغه ځای چې کله هغه پاک دی نو التموس کې دي شي. خټوې ته مسجد ولې وای. دغه ته علمی خبره کوي چې اصل پزمکه کې پاکواله ده. اصل پزمکه کې پاکواله ته چې زمکه وې نظام وای چې پښو او بګې امتیاز کړی لکه دا پاکه ده. اوس ترکه مې جتا په خپل سترګو نه لیدې یاد درته اثر ښکارا نه ښکاری نو ترې پورې زمکه پاکه. دا اصول زګه. وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء. خدوال یو شی دی کنه. ینه مخکې کې دا تا دوال یو ویلی او مونږ له دې تربت باندې خورا دا طهور ګرځول دی کله چې مونږ وبنمو. نو دا خو مخکې کې او وذکر خصلة اخرى او بل یو خصلت هم ذکر کو خو صحابی نه یې شه. دا ورسته راځي دا کم خصلت تیر شه. نو دا په دې حدیث کې تا او دی خدای خو حقیقتا پکې سو یو حقیقتا پکې یو نور خو دی او درې لیکن نور درې والا فالته مو کنه. نو دې کې د یو اضافه وشو. بیا ورپسې بل حدیث ترش حدیث 523 هم د صحیح مسلم کې عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فضلت على الانبیاء بست. مال غوړواله راکړې شوی دی په نور انبیاء باندې پشپغو سيزونو. دغه شپغو کم اعطیت جوامع الکلم. دا مخ کې نو
دا اوس مې راوس چې سویم شتا سره راکړی شي دی مالا جوامع الکلم. دا خصوصیت ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کم کلام هغه فرمایي هغه دریا بکوزي، دریا بکوزنا محاوره بدل کا سمندر بکوزي. پوه ایک دمر علومی چې کله سړی دا غي تجزیه شروع کی کنه عقل حیران شي. ته جوامع الکلم وي رسول الله صلی الله علیه وسلم کلمات شي. ونصرت بالرعب دا مخکې ویل دی دیکھو ذکر گئی ہوتے مر ذکر گا مخکې ویل شي. واحلت لي الغنائم مخکې ویل شي. وجعلت لي الارض طهورا ومسجدا مخکې ویل شي. وارسلت الى الخلق كافه دا مخکې شي ټول خلق ته لګل شي. وختم بي النبيون دا نو تر شي زو خاتم النبیین دا نبوت تشریعی دی او که غیر تشریعی دی دا پیغمبر ختم ده. دا ابن عربی دعویٰ ده چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی تو دارنګ هغه وایي چې زه خاتم الاولیاء یم. دا داسې ځان د پیغمبر برابر غني خلک دا شیخ اکبر وایي. ابن تیمیه نه بیا وته بوځي ورته وایي اور ته وایي هم په دې وجه باندې بوئی دے سو دا شیخ دا صحیح مسلم کے تاسو دغه وګدل مسند بازار کې بازار مواغستو ها البحر الزخار المعروف بمسند البزار لس ضرور ہے. جلد 11 اور صفحہ نمبر 73. تو سیدنا ابن عباس حدیث تے اعطیت خمسا لم یعطها احد قبلی لم یعطها احد قبلی من الانبیاء. پنځه سيزونه مال راکړي شي دي زمانه مخکې بل چالاغا ندي ورکړي شي. کم کم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا جعلت لي الارض مسجدا وطهورا ولم يكن نبي من الانبياء يصلي حتى يبلغ محرابه. چې وخت تاسو تماویل دا خصوصیت دا پدیس دغه چې تاسو کو ځاړه کتابونه چرته ګوره یو کتاب ملاوي هغه ته وی رساله محرابیه د لاغه کې د مانکی پیر صاحب دغه مانکی تاسو معلوم نه کوم ده دے دے کے مان کے ثواب ہے نا نا دے دے کے دا دغه مانکی کی او پیر صاحب پیدا شو او دا خیال لاو چې بغیر د محراب نماز نگی دلیل سره دلیل ہے چې یصلی فی المحراب کلما دخل علیها زکریا المحراب. لکه عجیب سره عوام دې کوم ډب دې کوم ځکه دعوی د مسلمانۍ کې او دین موږ د يهوديانو څخه عجیب کار ده. پس عجیب و غریب حرکتونه دا غیره پر یاد ساته چې دا خبره ده نو محراب اصل کې دا عجیب و غریب علم دی خلکو. تاسو دا معلوم وي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې جماعت کې محراب نو هغه بدا سے ہوگا چې آبادې وې جوړ کو قبله طرف ته بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم بو تو ناغوا په لاس باندې کچ کو داغه سنټر به معلوم کړي چې یو میخ ورټا کو بیا به ویل امام دې د مخامخ خدای دا عربو چې کوم مستحضر شه داغه جماعتونو کې محراب نشته
سیدھا سادہ جماعت نہیں، بس عام کمرہ جوڑ کے بس یو طرف تو پگے مخری اب نشانے پگے لگولی پہ دیوال تو دے مطلب دائی چدا سنٹر دے بس میانزدار دا صورتحال روانو د سیدنا معاویہ تر دور تو سیدنا معاویہ پہ دور خلافت کے محراب میں جوڑ شو اور بیاد آگے نگیر چاپیر جنگلہ انکنگ شو ولی خلفاء بخلقو دو منز پہ وقت کے مڑکول تو سیدنا معاویہ پہ دے وجہ مقصورہ جوڑ گلا یعنی محراب آگے نہیں وہ مقصورہ جوڑ گلا وہ دا اکثر خلق داغا دشمنان دی وسم دشمنان دی وسم دا خلق بھی محراب کی مزندگی دانے وفقہ جوڑ گلا محراب کی مزندگی جدا موضع دا امام دا زینا دا مسجد میں جدا دے دا سے پاگلان نہیں زمانگ دیکھے لئے کبھی وہ پاگل آگا محراب کی نگیگی چاہ آگا تا دا جماعت نبار شو کری زمانگ محراب جماعت کے دن دے گا بار دے اسی بار رہے تا اس تو پتو لگی چاہ دے دیوالنا جماعت حدود آخوا دی نورم آخوا دی مونږ دا غیر دیوال والے دے او دا محراب دا دیوال جدا دے او دا صرف مونږ دیرا پارا کړی چې دلته کې کم ځای چې دا ډېر مونږ سره کدا مونږ را بار کو دی خوان زمونږ یو صف وخړی شي بده او دا شی چې څومره خلقی دا اصل کې د سیدنا معاویه مخالفین دا خبره ده چې چونکه هغه په مقصوره کې موږ کو لہذا مونږ بدا وایو چې کله امام د دین جدای نماز نه کیږي گویا کې تاسو صحابه کرام نه پوهه معاویہ پسے بساوا منظور نہ کول بیدا ظالم خلق دے بس پتہ ورتنے لگی دلتا تبلیغیان راغلی د سن یو جماعت راغلی جمعه روز چراله مو جماعت نو یو ایسا لاس کی ټوپه یو دو درځنه درې درځنه ټوپه وسره ویو کس څوک چې ورته راځي ټوپه ورغله تلیاګان وسه جماعت را نو مسله دی خوا چولو ہمارے تپوسو کے پیدا ہو لے آئیو پکی ملا سے بندو نہ خبر شروع نہ مورتے میں دلک بار راشدہ سے تی بارہ آئے ویسٹ کے لگنو میں راسو دستین جماعت ہونے وہ زمان جماعت تے ماتے پتہ رہے گا کہ تمہانا خبر ہوئی دا زان لکھ بل جائے کہ علم بنے نیغ نیغ خیخ لے گا علم بزائی مالا سنہ خبر ہے بیادا محراب دے موجودہ شکل کے دادا عمر بن عبدالعزیز زمانے کے جوڑ شو دے دو میں تفصیل مطلب دارے چې کومنګ وایو چې د محراب نه بغیر موز نه کیږي کم چې دغه خلک وای مانکی سے مانکی شریف پیر وای پیر سے وای بیا خو مطلب دا چې د عمر بن عزیز تر دور پورې د اس مسلمان موز نه نشه د خیر القرون د زمانه ته یو کس موز نه نشه دا ډېر ظالمانو دغه لړۍ ته ورادل ډېر ښه پیژنم دی با پیم کرے لگے تو حلال ہوئے اور کدے لاگے بچا تمباکو کر لی ہوئی پری بوٹے دے پاسا کر دا دا سے قسم پیران دے دا حدیث عقید پار یاد ساتا کہ دا دا پخوانو دینو کہ لم یکن نبی من الانبیاء یصلی حتی یبلغ محرابہ محراب تا محراب پا دے وجہ ہوئی چی دے سر حرب کئی خلق دے شیطان خلاف شیطان سر دے کے حرب وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ إِلَى الْمُشْرِكِينَ فَيَقْذِفُ اللَّهُ الرُّعْبَ فِي قُلُوبِهِمْ بَلْ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى خَاصَّةِ قَوْمِهِ وَبُعِثْتُ أَنَا إِلَى الْجِنِّ وَالْإِنسِ تب دے پورا پاکی سناشنا شیر آگے پدے گی وسور پسی راضی وکانت الانبیاء یعزلون الخمسہ فتجیء النار فتاکلہ وامرت ان اقسمها فی فقراء امتی مخکنو خلق ہوا خمس نشخوڑے تو دا غنائم شو دی کم سنوی شیخ نشتا دا مغانم دی چاگے مخکنو امتنو بنشخوڑے منگا خوڑے شو فتاکلو وامرت ان اقسم ولم يبق نبی الا قد اعطی شفاعتا واخرت انا شفاعتی لامتی دا مخکنو کے نو تو دے مطلب دارے
چې هر یو پیغمبر له الله د سفارش یو اختیار ورکړ دی. نو ما د خپل ټول امت لپاره خپل ټول سفارش آخرت ته ساتلی دی، دنیا کې ولا نه کوم. ځکه دنیا کې به صرف دا خلقو دا پارشي کم چې وینم بیا دا ډېر لوی غم دی، د دې امت غمخوار دی. یعنې څومره خلق چې دا سره چې هغې زما د نبوت ایمان راوړی دی، او چې کله قیامت پر ورځ زه پوه شم چې دا زما امتي دی او دی په تکلیف کې دی، نو زه به کوشش دا کوم چې دی د الله د عذاب نه بچي. دې ته غمخواري وایي. اوس په دې پهلوم چې سوچ وکړې دومره غمخوار پیغمبر مونږ څه کوو هغه دپاره. نن د جمعې ورځ ده، څومره خلک دی په مونږ کې چې هغوی به نن درود شریف ویلي، سهار به یې ویلي، ماسخوتن به یې ویلي. لکه خپله فریضه مدا کول پکار دی. اوس هم ورځ ته دی ته یې مه وایه کم از کم چې محرومینو کې خو بلکل نه راځی او زیاتی دی. په دې حدیث کې وایي چې اعطیت خمسا ماله پنځه راکړي شوي دي. په دې کې یو نوې اضافه شوه، نوره پکې څه نوې اضافه نشته. ټول څو شو؟ نه شو. بل وګوره هم مسند بازار کې وګوره جلد 14 کې صفحه 249. قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بخصلتین، زغور کړی شیم په انبیاء باندې په دوو خوینو باندې، په دوو خصلتونو باندې. کان شیطانی کافرا فاعاننی الله علیه حتی اسلم. زما شیطان کافرو، اعاننی الله علیه، الله زما امداد وکړ هغه په مقابله کې، حتی اسلم. دې یو قرات دغه حتی اسلم، تر دې چې زما شیطان مسلمان شو. نور حدیثو کې فلا یامرنی الا بخیر، زما شیطان مال حکم نه راکوي، مشوره نه راکوي مگر د خیر. اوس هغه شیطان نه دی، اوس هغه شیطان نه دی. شیطان خو جنات دی که نه؟ تو جن وی جن کې چې کوم سرکشي نه هغه د شیطان وي. یا خو حتی اسلم. ادویم قرات دا کوي چې فاعاننی الله علیه حتی اسلم، حتی اسلم. الله زما امداد کوي د هغه په مقابله کې تر دې چې زه د هغه د شرارت نه محفوظ پاتې شم. خدا خصوصیت د بل چا نشته دی چې د هغه شیطان د مسلمان شوي یا د هغه شیطان نه د هغه محفوظ پاتې شي. ونسیت الخسرة الاخرى، او بل معنی هېر شوی دی کې مې هېر شو. دوی ویلي دي نو یو یې ووی او یو معنی هېر شوی دی. صحابه دروغ نه وایي، نورستاني خلک دی محدثینو کې کمال لري. ځکه چې یو ځل دروغ ویلو سره خو معامله خرابېږي که نه، بیا خو کذاب شي هغه او د هغه روایت بیا موضوع وي. ځکه دی دروغجن ځان نه شي جوړولی چې پلانکې او پلانکې. ډېر لوی احتیاط دی. څو شو اوس؟ لس. یو بل وګوره. عن علی بن ابی طالب مسند احمد جلد اول صفحہ 158. سیدنا علی فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل اعطیت اربعا لم یعطہن احد من انبیاء اللہ، مال سلور سوزونه راکړي شوي دي او مخکې انبیاء ته هغه نه دي ورکړي شوي. اعطیت مفاتیح الارض، د ځمکې مفاتیح مال راکړي شوي دي. او دا خصوصیت ته د امت قطع نظر د دینه چې هغه څنګه سړی دی. خو څومره ځمکه چې د موجودو خلکو کنګال کړه او د هغې نه مواد روغ کړل، دومره بل چا نه دي روغ کړي. تیلو ته وګوره، نورو بې شمېره ګیسونو ته وګوره، یو څه بل څه. اعطیتو. دویم وسمیتو احمدا، وسمیتو احمدا، مال نوم د احمد کې خوده شوی دی. دا نوم زمانه مخکې د چا نه و.
دریم دا چې وجعلت تراب لی طهورا، ما د پاره خاوره پاکه ده. هغه مخکې تیر شوی دی. او بل لا چې مخکې نه تیر شوی وجعلت امتی خیر الامم، جعلت امتی خیر الامم، زما امت د مخکنو امتونو نه ټولو نه غوره کړی شوی دی. سوچ اوس تاسو کورنۍ کې اختلاف وکړي بار ولې یو بل چې هغه یې شوی دی په هغه یو روایت کې صحیح ابن خزیمہ جلول صفحہ 132 حدیث نمبر 263. تو سیدنا حذیفہ روایت کی چاہا کم ویلیو چی ارشوے دے ناغداوی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت هذه الامة على الناس بثلاث، دے امت لا پنور و خلقو پدریو بنیادونو باندې فضیلت ورکړی شوی دی. یو دا چې جعلت لنا الارض مسجدا وطهورا ویل شوی دی مخکې، وجعلت صفوفنا كصفوف الملائکه نام ویل شوی دی. واعطيت هذه الايات من اخر سوره البقره من بيت كنز تحت العرش. مخکې نه تر شو د سورۃ البقره د اخري دو آیاتونه مال راکړي شوی دي، دا هغه خزانه د بیت نه چې هغه د عرش د لاندې ده. د عرش د لاندې یو کنز دی، یو خزانه ده. هغه خزانه الله د عرش د لاندې په یو کمره کې یې خیر او دا غینه مال سورۃ البقره آخر راکړل دی لم يعط منه احد قبلي، زمانه مخکې دا غیره چاله شي نه ورکړل شوی، ولا احد بعدي، او زمان رستو بتم 40 شی نشي ورکول. دا خصائص دي کوم چې په دې کتابونو کې تاسو ولستل. سو شو سوالس خصائص شو. دلته کې شاید موږ دې کې سپری خي مستند بازار تاسو دوه حواله ولسته کې یو ها یو د سویم دل دوه سوال لسم دل کې سوال لسم دل کې یو سو نور وګوره صفحه 393 دا مقدار به پوره شي کوم چې موږ وایو چې معلوم مقدار دی به پوره شي. اسه علماء دلته کې کار کړی دا یو آرټیکل لپاره موږ تاسو یو شی دروښت چې دا ولي کې اوس جمع کې په دې هم مقاله لیکلې کې چې دا خصائل د نبی صلی الله علیه وسلم سمره دي. مستند بازار جلد 14 کې صفحہ نمبر 393 حدیث 8133 کې تو سیدنا ابو ہریرہ روایت ہے کہ فضلت بخصال ست مالک اور روایت راکړی شوی دی پشپغو خصلتونو باندې لم يعطهن احد قبلی چې هغه زمانه مخکې چاله نه دی ورکړی شوی. غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. قرآن کې شته ده انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ستاک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے ڈبل چال نہیں ورکړي. وحلت لي الغنائم ما دا پارا غنیمتونه حلال کړی شوی دي زمانه سیوا بل چر پر نو حلال. جعلت امتی خیر الامم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا واعطيت الكوثر واعطيت الكوثر مال کوثر را کړی شوی دی. ونثرت بالرعب دا هم مخکې شوی دی خو اخر کې چې کوم د کمال لا دادا چې والذي نفسي بيده پاره ذات ته زما قسمی چې زما نفس داغه په ید کې دی چې ان صاحبکم لصاحب اللواء الحمد یوم القیامه. استاسو دا مرګره استاسو صاحب ان رسول الله صلی الله علیه وسلم پخپلا دیوا د لواء الحمد پوچھتاون کی د لواء الحمد علم بردار وی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم.
او داسې چې تحته آدم فمن دونه آدم او کم چې دا هغه اولاد دی او ټول لاغې دلاندې دا خصوصیات شو شو فینتظم بهذا 17 خصلة. ابن حجر اسقلانی وایي چې دا موږ جمع کوو دا شو ولس تا د ما د کتاب حواله سره دې لپاره وویل چې دې باندې مضمون لیکلېږي په دې تقریر کې دا ټول چې سړی جمع کی بیا پته لګي چې فلانی کتاب کې دا شته فلان کې دا نشته دا علم ډېر لارې کولاوي. بیا دې لیکلي چې ابو سعید نیسابوری نوم د لیکل دی چې هغه کتاب د هغه شرف المصطفى پای کې هغه دا لیکلي دي چې زمونږه د پیغمبر د نورم پیغمبرانو په مقابله کې 60 خصلتن شپېته خصائل دي. اوس کتاب زمونږ مخې ته شته نه او سړی هم نه پېژنو خو چې خصائل نور هغه د کم ځای نه لیکلي دي. که سړی ورسره قرآن مجید یو ځای کېږي داسې لکه ورفعنا لک ذکرک قرآن کې هم شته داسې ډېر خصائل نبوي په قرآن مجید کې موجود دي. لکه د قرآن د پیغمبر په زړه راتلل تقریر لارې هم د کشان کولاوي چې کله سړی په قرآن او په حدیث پوهېږي دی ښه مقرر دي. پس کې د بار کې دا خصائل تاسو لوستل لیکن زمونږه چې کوم باب هغه سره تعلق صرف د یوې جملې و چې جعلت یې الارض مسجدا وطهورا. اقول قولي هذا